په دې بنیاد باندې لوستل چې مونږ ته د مساجدو د جماعتونو د سجدو د ځایونو او دارنګې د سجدو د اندامونو د اهمیت پته ولګي. سین جیم او دال فروتنه ته وایي، عاجزه ته وایي، ښکته کېدو ته وایي. سر په ځمکه باندې کېښودل دا ټول دې دپاره استعمال د سجود کېږي. فرمان برداری اطاعت کول دا ټول د سجود زمره کې راځي. سجده چاله پکار ده؟ سجده د الله رب العزت پکار ده. سجده چې کوم ځای کې کولی شي نو هغې ځای ته مسجد وایي، او کومو اندامونو باندې چې سجده کېږي نو هغې ته هم مساجد وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد دے حدیث کے فرمائی چې الله په اور حرام کړی دي هغه اندامونه چې په هغې باندې انسان سجده کوي. تندې، پوزه، دارنګې دواړه ورغوي، د زنګون سر او د قدمونو لومبنی حصہ ګوتې دا مساجد دي. دې ته په حدیث کې سبعۃ اعظم هم وایي، وہ اډوکی. اعتراض دې څوک نه کوي چې پوزه او تندی دا خو یو اندام نه دی، اصطلاحاً دا یو اندام دی. د هغې وجه دا ده چې دا دواړه مخکې دي او دا نورې جدا جدا ذکر کړي دي. شپږ هغه شو، اووم دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، ما ته حکم کړی شوی دی چې زه دې په اووه اندامونو باندې سجده لګوم. دیکھې پوزه ور داخل لخ یو باز مخکې نه خلق کوي دا چې آیا په تندي باندې سجده کفایت کوي که صرف تندی ولګي او پوزه ونه لګي؟ اوس زمانه کې دی کې اختلاف و، وروستو د چا چې اختلاف و نو هغه د خپلې خبرې نه رجوع کړی ده. امام بخاری د باب کې حدیث پیش کړی دی چې پوزه لګول په سجده کې ضروري دي، او پکې حدیث پیش کړی دی چې لیلۃ القدر ما ته ښودلی شوی و. نو د هغې دپاره چې کوم علامت و نو هغه دا و چې سار له به مونږه مونځ چې کوو نو پوزه به په خټو کې ږدو. د دغه ځای نه امام بخاري رحمه الله استدلال دی چې پوزه لګول دا فرض دی د تندي سره. دا اوس اختلافي مسله نه ده، که چاته اختلافي جوړه کړې ده نو هغې ته تحقیق نه دی معلوم. کم امام رحمه الله چې د دې قول کړو نو هغه د خپل قول نه رجوع کړی ده، لہذا دا اتفاقی مسئلہ دا دے کہ سے اختلاف نشتا. سجدہ کاغا سڑے باہر کی او کہ جماعت کے دن نے گئی، کہ کور کے کی او کنا چرتا پولا یا پٹی کے سجدہ لگئی تو سجدہ صرف اللہ حق دے. دا مخلوق دا پارا کول گناہ دے، دا شرک دے دا مخلوق دا پارا. سجدے دو قسموں نہیں، یو تا سجدہ دا عبادت وی او یو تا سجدہ دا تعظیم وی. سجدہ تعظیمی پخوانو دینونو کے وا او پہے کے مدایات ساتھے چاہے کہ سر پزمک کے خودل نو. سجدہ تعظیمی کے جتدا سے نہ دیشوی چاہے سر پزمک کے خودلی. سجدہ تعظیمی دے تو وہی چاہے انسان خپل سر لگوندے چاہتا احتراماً خطا کی.
دیتا سجدہ تعظیم ہوئی. سیدنا آدم علیہ السلام تا چې کوم سجده ملائکو کړې وه هغې تندی په ځمکه نه و ایښی. دارنګې یوسف علیہ السلام ته چې وروڼو سجده کړې وه نو هغې هم تندی په ځمکه نه و ایښی. دا تقریبا دنیا کې چې کم تفسیر تاسو راخلی خو د پښتو اردو نه د عربی دی به دا خبرې لیکلي. بر صغیر پاک و هند کې ډېر عجیب و غریب خلق دی. سجده الله لپاره خاص ته نو تا ته به وایي چې ولې قرآن کې لیکلي چې آدم علیه السلام ته ملایکو سجده وکړه. دا خو عجیبه قرآن دی بیا، نعوذ بالله من ذلک، چې کله الله پورې سجده خاص کوي او کله مخلوق له جایز کوي. تو الله کتاب کې لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا، کہ قرآن د بل چا کتاب دی که به اختلاف ہے، دا خو اختلافي مسله شو بیا. حال دی چې په دې کې د هېڅ چا اختلاف نشته دی. تر دې چې د علاقو کې هغه ډېر لوی سړی مولانا احمد رضا خان بریلوي هغه د مخلوق دپاره د سر د ښکته کولو قایل نه دی، بلکې آپ په دې باندې کتاب لیکلی دی حرمت سجده تعظیم، او هغه هم دا منلی دي چې د الله نه سوا بل چاته احتراما سر ښکته کول ګناه دی. دا زموږ دین نه دی. لیکن افسوس دی پای خلقو چې هغه پیرې په جامه کې خلق هغې ته احتراما سر ښکته کي او هغې یې منې کوي نه. افسوس پای علماء دی چې هغې پوهېږي په خبره باندې، خو چې څوک ورته سر ښکته کوي نو هغه ته دا نه وایي چې دا مه کوه. په دې خوشحالېږي خلک. کله چې مساجد یعنی د سجدو ځایونه ټول د الله دپاره دي، نو بیا د الله نه سوا د بل چا لپاره ولې دا ټیټ شي؟ حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بارتلی و چکرے لگولے واپس چراغ نوے فرمائل چې یا رسول الله مونږ د هغې عالم لیدلی و خلق و هغې د سرونه احتراما ښکته کول، نو تاسو زیات حقدار یې چې مونږ تاسو ته سره احتراما ښکته کړو. هغه دا ونه فرمایل چې او ټیک ده، هغه فرمایل اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم. سر ښکته کول عبادت دی، دا خپل رب ته کوئ. او اکرموا اخاکم د خپل رور یعنې خپل ځان یادوي، زه ستاسو رور یم. اکرموا اخاکم د خپل رور عزت او احترام وکړه. د دې جواز گنجائش کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کړی، بلکې خدا فرمایي که ما د دې احتراما سر ښکته کولو اجازت چاله ورکولې لامرت النساء، ما به ښځو ته ویلې وې ان یسجدن علی ازواجهن چې هغې خپلو خاوندانو ته سرونه احتراما ښکته کوي. زموږ خلکو حدیث استاد نه وي دي د سجدې معنی سجده کوي. دغلته سجدې معنی سجده نه ده، احتراما سر ښکته کول، دې ته انحنا وایي. حافظ ابن قیم یو ډېر لوی عالم دی، دا کتاب دی زاد المعاد الى هدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم. هغه وایي مونځ دا د الله مخکې د یو انسان د توحید دپاره د هغه د توحید د اظهار دپاره یو بنیادي خبره ده. دا مونځ ولې دومره ضروري دی او 15 وخته ضروري دی او جمع سره ضروري دی؟ د دې وجه دا ده چې دی کې انسان هغه خپل توحید پخوي، دی د الله مخکې اټینشن ولاړي، قوموا لله قانتین، په ولاړه ذکر کوي، دعا کوي، قرآن وایي، سورة الفاتحه وایي، ضم د صورت کوي، کله کله پکې تش رکعتونه هم راځي، په مخ تعریف کوي الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دا په مخ تعریف دی.
په مخ تعریف د انسان جایز نه دی ما سوا د هغه انسان نه چې څوک نه پیژني چې څوک یې پیژني نو هغه لپاره خامخا د پنځو شپږو منو لقبونو ضرورت نشته دی مختصر نوم والا احترام سره بس کافي ده علماء کې دا مرض نه نوته دی ترکه میں چې دی 25 منټه دا په وصف کې نه لګولې نو دا طبیعت خرابي احث التراب علی المداحین بارکه سخی الستاسو هغه خلک چې استا په مخ مدح وي دا مخ باندې خوري واجو په مخامخ تعریف او مدح د الله دا او دا پنځه وخت مسلمانان ټریننګ حاصلې لیکن د دې وهم ګمان کې مداني چې موږ سګو جائز تعریف خلګوږي بس خود ازمکه او د اسمان قلابه خو نه ملاوي هغه او نه دای چې دا دنیا تا ټینګ کړي ده یا ستا پشان بل سړی په دې دنیا کې نشته ولدا نبی دې سو چې بل څوک نشته دا غلو د چا په باره کې کول جایز نه غدریدل چې انسان نه وګري او نه پوزګري او نه ګری سره لوبي کوي دا د الله رب العزت په مونږ کې مسلمان زده بیا دوی ماغسیز چې انسان پای کې توحید خپل ښکار کوي ناغه سرخ کته کول دی رکوع کول دا توحید د پاره کې ځکه قران د ورکعو حکم کړی رکوع الله لګوي قیام الله لره قوموا لله رکوع الله لره او خلق پرې هوت څوک د مور په خپو پریوزي څوک د پیر سره په خپو پریوزي څوک د پلار په خپو پریوزي کستاړو اراده د عبادت نه هم دا لیکن دې کې تشابه خو د غیر مسلمو سره شته کنه کما تشابه چې حرامي نه غټول خلک کوي او کسړې پینټ شرټ واچي دا اندوشه په پینټ شرټ چولو سړې به دینه کیږي نه لیکن پر رکوع کولو مخلوق ته سړې به دینه کیږي د یو داسې سیز نه خلق اړول لري چې پای کې راغی جون دی قران نه خلق اړول لري د دې لپاره اړي چې کده پوه شنه بیا هو کار خرابي قیام الله لره رکوع الله لره او بیا د انسان د عاجز انتها سجده د انسان د ذلت د کمزوري اظهار د الله په مخ کې هغه هم د سجده او د موز معراج ده څومره چې انسان زمکه ته ډیر ورسېد ښکته شو د خپل ورکوټي والی اعتراف وکړو او سبحان ربي الاعلى ویخ چې زما رب هغه هر قسم شرک نه پاک دی د هر قسم مرګري نه پاک دی هغه اعلی دی پورته دی دا د موز معراج دی د موز بالکل دی د غرسو کده ابن قیم رحمه الله وی دا توحید چې مونږه موز کې زده کوو د موز د بار دا بیان نه زمونږ په عمل کې جابران ظالمان بادشاہان په دې خوشحالي چې داغي مخ کې واټن شنو لاړ د مونږ دا قیام غي غستر نه بولاړې په دا باندې خو ده سزا وګره را غره نه او رکوع د دینا علما غستر علماء ته خلق ټټیږي احتراما لیکن هغه منی کینا خدا ته غي واغسته او د ټول افضل سي سجده کول ته پیران واغسته د پموس کې دا پرې خو دلسو دا ابن قیم عبارت زاد المعاد کې لګل یعنی براینا موز کم چې ته په جمعات کې گئے نو تا هغه نسز دګل هغه توحید چې هغه پنځه وخت تابع نه کوي دا هغه مضبوطوالي لپاره مونږ دروانه کوي طلب هغه مو نه شو کله خلکو په مخامخ تعریفونه کوي
او داسې تعریف کې څوک وایي یوسف علیه السلام خپل تعریف کړو وی خلکو نه پیژن کړ اخو ډینګې مار نه و چې سړی په دروغ جنه خبرې وکړي اخو بادشاہ هغه ته ویل ته ما سره حفیظ او علیم یې نو دا ورته ویل زه فلانې کار ښه کولی شم ته نن مونږ ته نږدې ما ځان سره نږدې کړی نو هغه ویل انی حفیظ علیم دا خپل تعریف کوي خپل صفت نه کوي یو ځای چې پیژنګلو نه د چا نه د مختصر الفاظو کې خپل تعارف وکړي دوبار کیف مونږ په دې کې مونږ توحید زده او دې توحید باندې بیا دوام هم غواړو ځکه مونږ کې زموږ یو جمله ده اهدنا الصراط المستقیم مونږ په صراط مستقیم باندې کلک کې دوبار کیف قرآن مجید دی آیت کریمه کې خی مونږ ته ده چې وان المساجد لله دا د نحویانو او صرفیانو کې یو جګړه شروع ده چې دا مساجد د څه شي جمع ده دا لګیایي چې دا د مسجد جمع ده هو دا عجیب و غریب خبرې دي دا ناراضي اس میں ظرف خبار کے قرآن کے راغل لگ سڑے قرآن گوری قواعد و ضوابط زدکی قرآن مجید فرمائے لی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ دا اللہ دا غد رسول نہ مخکې کېږي ما په قرآن کې مسجدم راضی او مساجدم راضی لمسجد اسس علی التقوی اور دا یو ځای داسې قسم استعمال نه دی بلکې قرآن کې مشرق هم راځي مشارق هم راځي مشرقین هم راځي مغربین او مغارب هم راځي و د انسانانو چې کومه قاعده ده نه ته کلیه مه وایه بعضې بېوقوفایي نه هغوی قرآن کې دا شذوذ دی ته یې د خولې ته نه وګوره قرآن کې شاذ جملې قرآن کے شاذ صیغې نه وي که دا شذوذ وی نو په دې به عربو پخوا اعتراض کړی هغه عرب چې ته قرآن ویلی و چې ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله دا مسلمانان یې او ته به ورته وایي چې کله قرآن مجید کې یو لفظ استعمال راغی بس ټیک دی فصیح دی بلکې هغه افصح دی قرآن کے چکلا مسجد و مساجد رال مشرق و مشارق مشرقین رال مغرب مغارب مغربین رال لا افصح دیخ نوایت اسم ظرف قیدے دو دیخ مفعل و مفعل خبر ختم شدی کسی و دید انسان خبر دا خالق دا خبر دا پاس گئی لا تقدمو ممخ کے گیا دا قواعد و ضوابط خو انسانان جوړ انسانی قاعده او ضابطه خلق توی دا خلق زکه کافر دی چې دی انګریزي قانون د قرآن د پاسه کړل نو یتا د نحویانو قانون د قرآن د پاسه کړل دواړه کې څه فرق دی تعویلو کا په خبره کې نو مساجد لله د الله د پاره دی وان المساجد لله کله کله د جماعت نسبت داغه بانی ته کی رفلان کی جماعت کله کلی ته کېږي لکه مسجد قباء دی مسجد نبوي دی بیت الله دی دا نسبتونه د بانی په نوم باندې کېږي دا جایز دی لیکن د پاک و هند کې یو بل مصیبت راغله انګریز چې کم ځای ته رسېدلی دی هغه خپل کار مونږ کې کړی دی چې کم ځای ته رسېدلی دی خپل کار به یې کړي د هغه کار څه دی لڑا اور حکومت کرو مسلمانان جنګوي اوس کورنۍ کې دومره جنګوي چې دی د یو بل شکل روان کړي چې مونږ ته نه سمېږي لړ بشي جماعت به لیکلي جامع مسجد احناف په بل به لیکلي جامع مسجد اهل حدیث دا فرقې په نوم
د جماعت دا نسبت آیا دا درست دی؟ په دې علاقه کې دا جایز نه دی. د دې وجه دا ده چې خلق اهل حدیث مسلمانان نه ګڼي او مسلمانان اخلاق مسلمانان نه ګڼي. دا د فرقواریت تعلیم دی. مسجد د الله د فرقې ته مو منسوب کوه. که دې مطلب د حنفیت نه یا د اهل حدیث توب نه انکار نه دی. مونږ د ملک کې اوسېږو څه د بار نه یو راغلي چې کله یو جماعت باندې لیکلي جای مسجد احناف اهل حدیث یې کوم نه کوي او چې کوم مسجد باندې لیکلي جای مسجد اهل حدیث یې احناف مونږ نه کوي. بلکې ډېر داسې خلق شته چې دو اهل حدیثو بانک شروع شي نه هغوی دا وهابیانو بانک دی جواب مه ورکوئ. دا شته میډیا کې دا څه پراته دي. ښه دا ده چې د مسجد نسبت مونږ دې زمانه کې چاته نه کوو. هېڅ ضرورت نشته دې خبرې. بلکې بعضې خو یو دوه قدمه نور مجد شوي هغې به لیکلي چې په دې جومات کې د اهل حدیثو داخله ممنوع ده. دا زموږ مسلمانی ده. او پنجاب ته خو چې لاړ شي نه هلته دا تبلیغیان حضرات نه پرېږدي. څخه یې لیکلي ورته چې مسجد ته به نه راځئ. ستا د پلار جومات دی. جومات خو د الله یي نو جومات د الله یي هغې ته هر مسلمان راتلی شي. هغې ته کافر او هندو هم راتلی شي. جماعت ته کافر راتل جایز نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به قیدیان چې کله راغلل مشرکین اب یې کوم ځای قید کول؟ قید خانه وه چېرته کې په مسجد نبوي کې به یې څارول که د هغه میلمانه به کوم ځای وو؟ وفود چې به راتلل غیر مسلم هغوی به کوم ځای پاتې کېدل؟ مسجد نبوي کې. مسجد حرام تر مشرکین و داخله ممنوع ده. نورو جماعتونو کې خدا ممنوع نه ده. کوشش وکړئ چې یو هندو تاسو راولئ او داسې عالم ته یې کېنوئ چې د قرآن و حدیث کرا عالم وي. زما ایمان دا یې چا به ایمان راوړي. سوال نه پیدا کېږي. غیر مسلم چې د مسلمانانو ملک ته راشي نو قرآن څه فرمایي؟ دی به کوم ځای ساتئ؟ دے تاسو بوزے آگے مجلس تا چلتا قرآن لستے شی حتی یسمع کلام اللہ. تاسو اجرو بیٹکونو کہ اللہ کلام لستے شی بل دے خدا اللہ کلام نشی لستے ما سوا د مساجد. دا مسئلہ نہیں خلق دیاسی یو شی جوړ گیا سوګي پوډری و جماعت ته ناراضي ولې ونه راځي پرې چې راشي اصلاح وشي. دا خلاصه کې په خوا اول جهل و مشران ته بیا دي بعضې ماشومانو به غلطۍ وکړې او به تښتېدې دغه شان د خلکو به یې څه ویل پلار سره یې په صف کې مونځ نه کېږي لکه ګناه چا کړی دی سزا چلو ورکړه. دا ډېرې بې اصله مسلې شروع دا مسله نه ده او کیسې ده. جماعت د هر چا لپاره ممنوع نه وي. د ټولو مسلمانانو مساجدو دخول پکار دی چې راشي. اوس بعضې اشیاء داسې دي چې هغه د جماعت د احترام خلاف دي. دا خلکو ته وښیه. هغه دا چې کچوزه پیازې خوړلي نو دله پکار دی چې دی مسجد ته نه راځي. دا عذر نه دی دا سزا ده. د مونځ وخت کې د ده نه چې بد بوی نه ځي دی منې کول پکار دی. عذر نه دی دا عذر هغه چې من جانب الله شوي دا خو ته په خپله ځان له کار کتلی بد بوی یې پیدا کړی. مساجد د احترام دا په مسلمانانو لازم دی. جماعت کې منډې وهل جایز نه دي. اکثر د خلقو نه رکعت چې کېږي دی به رامنډې وایي او چې کله ته رکعت نه کېږي نو په دمه دمه به راشي که امام سجده کړي دی به کله ګیره وچوي او کله غوږ وچوي او کله جامې سموي.
حال دائے چو حکم دار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کم زی تا امام لاندے کو نا علتا کہ فوری غسر شامل ہے کاغی یو سجدہ کری دا بلد وے مکی یغی کہ غسر شامل شا تخپلا غلزان سرکی دا دین کے نا پگاری چی دا خوشی ما یو سجدہ ہوگلا یہ دیکھا تردی چی کاغا تاڑم بے سلام گرزی یغی کم شرکت ہوگا سپت لئی گا اللہ اجر در کی جماعت دا دے رکات کی کار ہے چی رکات نہ لاندے کی دے وشات اولاری اور چی رکات لاندے کی نو پا غرب منڈا ہوئی یہ تا خود غرضی ہوئی تمہار کیف قرآن مجید دے آیت کریمہ کے دیوانے میں انشاءاللہ صبح سنہ نورم کو خوال داز دکول پکاری چی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا دا عطف بسشی دے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ خدا قرآن دے رہی صورت ابتدا چکڑے دا اغلا قل اوحی الی انہو استمع نفر من الجن دا اوحی الی باندے تا دی عاطف تھے اوحی الی انہو استمع نفر من الجن و اوحی الی ان المساجد للہ ذرا پیریانو بحث نہ رہے چیرہ پیریانو ویلی دیکھ پیرانو مسجد پہ جاندم لارا دا ادخال الہی دے اور دا دے تعلق اوحی الی سر دے یعنی دا دے خبر باقیدہ وحی کلی شوی دا چی ان المساجد للہ جماعتوں نے چاری اللہ دے نسبت کی گئی اور سڑی تا پدی بنیاد نہیں چلا دا ملکی دی لیکن دے علاقہ کی دی جماعت خلق ما تا منصوب گئی داغی وجہ نور سنہ دا ما سیوا دا دینا چی کافی وقت شید اللہ پا فضل چی منگ دلی جماعت خدمت کو نور خزا وجہ نشتا تا دے ملکیت زمان دے تا دے چی کم مالکان دی وفات شوی دی اللہ دے وبخی داغین وسیشتا دے اللہ نے اغیلم توفیق ورکی چی جماعت آباد کی عبادات و باندے آباد کی لیکن نسبت عبادت کی تو دا سے قسمان نسبتوں جائز دی لیکن فرقوارانہ نسبت تے نہیں دا پنج پیریان جماعت تے دا شاہ منصوریان جماعت تے دا دا علی حدیث جماعت تے دا لرے کے دا سوزن دا بوڑونا کس کی جماعتوں نم دا سے کہہ دے چے پائے بائے دے چا رنگ نہیں زمانگ دا جماعت نم زمان پا نم نہ دے حال صلی اللہ بار لکھے لے زمانگ دا جماعت نم دے جامع مسجد تقوی یعنی زمون امید دار انشاءاللہ چلتا ہو کہ منگا تقواز لگو تقوی خیو پا تقوی با عمل کو اور جو سڑے دے نزی چاہ متقی لارشیخ دا تفاؤلن دانم کے خود شیخ دوبار کیف مساجد للہ دا اللہ دی مل کے دا اللہ دے بس چاہ مسجد جوڑ شو وقف شو نبی آئے پائے کہ دا چاہ سے خرسی کی نف خدا دے نتیجہ کسے ہوئی فلا تدعوا مع اللہ احدا پر یہ اسو کامل نہ گئی جماعتوں کے محراب بانے یو خالی کے لیے یا اللہ بل خالی کے لیے یا رسول اللہ یا سر آواز غائبانہ دیتا دعا ہوئی گا خدا خود جماعت کے شرک شروع کرے بلکہ اس خدا سے کہی چی یا اللہ یا رسول بسے یا غوث العظم ہم لے گئے اور دے میڈیا بانے عجیب و غریب سزن را دیکھ دیر عجیب و غریب تو کفر حد دیکھ خلق و تعلیم ورکی چی یا غوث العظم شیع اللہ وائے جماعت کے زر زلزلہ پیرانی پیر رحمہ اللہ استا امداد تفوری حاضری یعنی مساجد چپائے کے توحید تعلیم ورکو لشو اور توحید زدگی دو خلق پائے کے دے شرک تعلیم ورگی اور دیر خلق دا سشترے چاگی ختم گئی بگے چیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ اے عبدالقادر جیلانی دا اللہ دا پارا مال سے شیر آگا دیتا ولایت نہ ہوئی تا خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ولی اللہ نہ گنو
تا خو دا الله سره برابر کو. غائبانه आवाज़ कवल दा द अल्लाह खसूसियत है. बल चाहता वह इंसान गायबाना आवाज़ न कही. और ये ट्रेनिंग पे मूस की कई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. मुबारक कुरान दल फरमाई च मसाजिद द अल्लाह द पार दी. न जुमात के तास शिरक म करे, अल्लाह न गवाड़े, अल्लाह तरा मदद शवाए दागद अनुम नजर नियाज मनख्त गवे इबादत तिरा गई. नूर इंशाअल्लाह जुमा क़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन.